دا دین اوس خبر شوي چې دا خبیثان چې کوم په دغه اسمبلي سازه شوې ده د سند هغې یو فیصله وکړله او هغه فیصله دا وکړه چې 18 کالو ته یو هندو یا سیک یا عیسوي 18 کالو ته نه رسېدلی او دې ته یو مسلمان دعوت ورکړه د اسلام او هغه مسلمان شو نو دا مسلمان به 7 کاله کېدي دا نوی حکم دی او دا لا قومي اسمبلۍ ته نه دی را رسېدلی اوس قومي اسمبلۍ ته رالیږي د جماعت اسلامي مشر دا د صوبې دا سینټر دی مشتاق صاحب هغه ته هم هغه دغه راغلی ده هغه فورا پریس کانفرنس وکړو دغه دا نیټ کې ورکړه چې وایي اوس دا کار شروع کړي دا خلک په یو اسلامي ملک کې به ته یو کافر ته نه وایې چې ته مسلمان شه او که دا ستا په خوله باندې مسلمان شوم ته به د 7 کال لپاره جیل ته ځې دا د مسلمان فیصله ده دا تاسو چې د اسمبلۍ ته لېږي دغه مسلمانان دي دغه د اسمبلۍ د سند اسمبلۍ ته دا مسلمان دی دی د کفر لار کولاوی او د اسلام لار بندوي دا څنګه مسلمان دی دا منافق کېدی شي او مسلمان نه شي کېدی دا منافقان دي د دې وجې نه که دا منافقان در باندې دقسې مسلط وو نو بله ورځ به دا جوماتونو ته به تعلیم درته واچوي بیا به وایي دا مونځونه مه کوئ ساجد کوئ مونځونو ته او بیا به وایي چې څوک مونځ کوي دا قید کوي او که مولا واعظ وکړه دا هم ویسه جیل ته دا مولیان مکتوب دا چې یو بل دا د یو بل په ګریوانونو کې لاس ورکړی دی او مفتیان جعلي ساز شوي دي یو کافر کوي بل کافر کوي یو کافر کوي بل کافر کوي او لګیا یې د اسلام نه دا خلک وباسي دا مولیان هم بیا نه پرېږدي خو که دې خلکو وس راغی د دې وجې نه مونږ او تاسو له دا پکار دي چې کم از کم د خپل زړه کې دا وسوسه او تلوسه زمونږ هر وخت وي چې که زما د لاسه کېږي انشاءالله زه به پاکستان کې شریعت غواړم د شریعت د قایمولو لپاره به کار کوم دا به زمونږ او ستاسو دغه انشاءالله چې د الله دربار کې مونږ پر یو ټکي خلاص شو چې مونږ چې الله مونږ د خپل وس مطابق ستا د دین د راوستو کوشش کړی نور دا ستا کار و چې کله تا راوستو به یې راوستو